نه تازه خبر او ډیر بد خبر چې د پښتنو د سیمې یو درون आवाज محسن داول ته د سکیورټي خدشات دی او د هغه ژوند په خطر کې دی. څوک یې وژني ولې وژني او په څومره ډالرو یې وژني دغه ټول خبرې په دې ویډیو کې سره وایم خو ویډیو سره ملګرو سره شیر کړئ. محسن داول د وزیرستان سره تعلق لرونکی دی چې د داول له قوم سره بیا د تعلق دی چې د پښتنو आवाज په 2013 کې کله هم سملې ته تلو یو درون आवाज جوړ شوی و د پښتنو لپاره او د دې قبایلی سیمو لپاره. هغه نن د پولیس لخوا ورته د تریټس یعنی د دهشتګردۍ لخوا یا د دهشتګردو لخوا د وجلو یو لیټر ملاویږي او د انتظامیه لخوا ورته ملاویږي چې په کې لیکل شوی چې $50,000 د محسن داول د وجلو لپاره خپاره شوی دي او هغه د خودکش یا د کوم بل پلان چې کوم د دیو جوړ کړي ورته دی. محسن داول پولیس لخوا وړل سي او یو داسې ځای ته منتقل کیږي چې هلته هغه ته امن وي او د ژوند خطرات وته نه وي. محسن داول سره یا د هغه د ګوند سره یا د هغه د نظریې سره د هغه د سوچ سره د هغه د بیانې یا د فکر سره که څومره هم موږ تاسو اختلاف ولرو که د دې کله هم دا مطلب نشي چې موږ تاسو د هغه د ژوند سره لوبې وکړو، موږ تاسو د هغه د ژوند یا د هغه په مرګ باندې خوشاله نه وکړو. زه پوهیږم چې موږ د هغه د ګوند نه یو، د هغه د نظریې د هغه د سوچ او د فکر ملګري نه یو، خو موږ کله هم د پښتنو مشران داسې یوازې نشو پرېښودی تر څو چې هغه زموږ سره زموږ د دې ولس سره ولاړ وي، تر څو موږ تاسو به هم د هغه سره ودرېږو. محسن داول یو درون आवाज دا د یو محسن داول باندې حمله نه، یو محسن داول ته پلان جوړول نه دي بلکې دا د پښتنو سوچ او د پښتنو نظریې ته پلان جوړول دي. دې لپاره به موږ تاسو په مشترکه تور باندې داسې قصې جوړو، داسې ټرند به جوړو، داسې خبرې به راوړو مخې ته چې هغه د پښتنو د یووالي او د اتفاق او د اتحاد په سبب ګرځي او د یو انسان په انسانیت په خاطر باندې د یو انسان په مرګ باندې کله هم موږ تاسو خوشاله دي نشو. د دې د وجې موږ تاسو باید چې ډېر زیات یو بل ته سینه ښکته کړو، خپل سوچ، خپل نظریه، خپل غرور، تکبر ښکته کړو او د هغې سره ودرېږو.